بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم متفق عليه. د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی حدیث کی پنځو مباحث ته خیال کوئ. اول احوال دراوی د حدیث، دویم مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم ما هو المقصود من الحدیث، څلورم مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره، او پنځم حل د مفردات. اول باس احوال دراوی د حدیث. د دې حدیث شریف راوی د سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د احوال مخکې تیر شوي، بیا دوباره اعاده نه کوو. دویم باز مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی قال الله تعالی، خدای وایي یوزینی ابن آدم، بنی آدم ما ته تکلیف را رسي. څنګه؟ یسب الدهر، زمانه ته کنځلې کوي چې دا زمانه د خدای داسې کی. وانا الدهر، او زه اړون کې راړون کې د زمانه يم. زمانه کې حالات بدلوم را بدلوم، خو ځکه نه زمانه کې څه ګناه ده چې زمانه له کنځلې کوي. بيدي الامر، زما په قبضه کې کارونه دي. اقلب الليل والنهار، شپه ورځ خو زه اړوم راړوم، ښه حالات او بد حالات خو زه راولم اولم کنه. دریم باز ما والمقصود من الحدیث، شکوة الخالق من المخلوق، خالق د مخلوق نه شکوه کوي، یعنی اظهار د ناراضګۍ کوي او بیان د صفات کمالیه او د باری تعالی د خدای کمالی صفات بیان. څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. دی حدیث کې د معتقدات ایمانیه او ذکر دی چې زمانه ته کنځلې نه دی پکار، او حالات اړون کې راړون کې خدای دی. او کتاب الایمان وزم دی د پاره دا چې معتقدات ایمانیه پکې بیان شي. پنځم بازال د مفردات. دا مخکې حدیث هم د ابو هريره او خیال هم دی، او چې کله مخکې حدیث دی یو راوي او وروسته دویم هم دغه راوي چې بیا عنه وایي. محدثینو طریقه څه ده؟ دلته عنه ونه ویلي، چې ویلي عن ابي هريره. دا ولې؟ دا ځکه چې د مخکې حدیث په آخره کې وفي روایت ابن عباس واما شتمه، ابن عباس ذکر وکړ. عنه ویلې وې، نو چا به ویلې چې د عنه ضمیر به ابن عباس ته راځي، ځکه اقرب المذکورین دی، او ضمیر غایبه خو اقرب المذکورین ته راځي. یوزینی، ما ته بنی آدم تکلیف را رسی، ضرر. ایزان مراد څه دی؟ ایصال المکروه الی شخص یتعذی به، تکلیف یو سړی ته رسول چې هغه په تکلیف شي. لیکن دلته مجازی معنی مراد ده. ضرر رسی معنی یقول فی حقی ما کرہو،
زما په حق کې داسې خبره کوي چې زه بده ګڼم او ما ته نسبت د داسې څه کوي چې زما شان سره هغه مناسب نه دي یسب الدهر دا جمله مستانفه ده څنګه تا ته ضرر در رسي جواب د سوال مقدره کې ده نو جواب دار ما ته ضرر د سره رسي زمانه ته کنځلې کوي دی وای زمانه په منګه معکوسه ده څه ده یعنی زمونږه ولټ منګه چې شي را ده او که زمانه د هغې خلاف کوي معکوسه مختصر کې دا شعر ویل که درته یادي سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسكب عینای الدموع لتجمدا وای زمانه ما سره الټه کار کوي زه به محبوب ته وایي تا نه به کور لرې کمه څه دپاره چې نږدې شم ځکه زمانه را سره الټه کار کوي چې زه لرې شم را نږدې به وي وتسكب عینای الدموع لتجمدا او سترګې به مې اوښکې وبهیي چې جدا شم د څه دپاره چې وچې شي معنه خوشحاله شم اوښکې بیا نه تویم قربت راشي که نه دهر څه ته وایي اسم لمدة العالم من مبدأ تکوینه الى انقراض العالم دهر زمانه ته وایي کمې زمانې ته من مبدأ تکوینه الى انقراض العالم د پیدایش د مخلوقات په نواخله تر ختمېدو پورې د ټولو ته دهر وایي وانا الدهر زه زمانه یم څه معنا ده انا مقلب الدهر اړونکی راړونکی یا انا المتصرف په الدهر زه تصرف په زمانه کې خو زه کومه زمانه خو څه واک پکې نشته فیصلې خو زما دي که نه نو دې څنګه زمانې له کنځلې کوي هلکه تاسو په خبره پوه نشئ زمانه زه یمه او بیدی الامر زما په قبضه کې کارونه دي زما په قبضه کې کارونه دي ید معنا مونږ قبضه وکړو ید خدای ته ثابت شوی خدای وایي بیدی الامر دا د متشابهاتو نه دی دې کې د متقدمینو د سلف او مسلک دا دی په معنا هم خدای پوهېږي او په کیفیت هم خدای پوهېږي مونږ نه پوهېږو او متاخرین معنا کوي مناسبه د ید معنا په قدرت سره کوي زما په قدرت کې دا کارونه دي زما په قبضه کې کارونه دي اقلب اللیل والنهار شپې او ورځې اړوم شپې نه مراد بد حال دی د نهار نه مراد ښه حال دی ښه حال بد حال ته کم او بد حال ښه حال ته کم دا زما که تیاره رڼا لکه مو رڼا تیرې دی بل حدیث ته وګورئ د حضرت ابو موسی شری حالات مخکې تیر شوي مختصر تشریح ته ابو موسی شری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما احد اصبر على اذن يسمعه من الله هیڅ څوک نشته ډېر صبر کوونکی په هغه تکلیف چې اوري د الله نه يدعون له الولد دوی دعوه کوي خدای ته د بچي ثم يعافيهم بیا خدای صحت هم ورکوي د خلکو ته ويرزقهم رزق هم ورکوي د خدای نه ډېر صبرناک څوک نشته خدای ته دی بچی ثابتوي خدای رزق هم ورکوي او صحت هم ورکوي وایي زه خیر دی دریم باس ما هو المقصود من الحديث د حدیث مقصد د ترغیب الى التخلق باخلاق الله ترغیب ورکوي چې د خدای اخلاق ځان کې پیدا کوي چې خلک درته تکلیف رسوي او ته پیدا ورسي
اصلي خکار خدا له چې نور خلق تکلیف در رسي او ته ورته څه کې پیدا رسي. پارسه کې وای نیکی د نیکی سهل جزا اگر مردی احسن الی من اسا. نیکی د نیکی په بدله کې دا خو آسانه کار دی. کس پورا سړی نو احسن الی من اسا چې څوک در سره بدی کوي ته ور سره نیکی وک. اصل کار خدا دی. نو مقصد د حدیث ترغیب الی التخلق باخلاق الله. د خدای اخلاق ځان کې پیدا چې خلق بد خبرې کوي غلط او خدای رزق ور کوي. د بندګانو په تکلیف صبر کول. چې خلق در تکنزل کوي نو خود دې دا مطلب د چتا کې څه کمال شته کنه. کوم ونه پکانو خلق کولی او چې میوه پکې نه آئی سره د چا څه کار. اوس په دې وخت کې ډېر کنزل خلق ملایانو لکه کوي کنه کوي او ډېر پیدا دی امت ته څوک رسي ملایان یقین پخته او هغه ډېر پیدا رسي او خلق ورته ډېر کنزل کوي. خدا مولیانو د کنزلو نه دیم خدای ساتم. هغوی له کنزلو کې داسې الفاظ ورځي چې هغه عوامو له یقین په خدای وکړه چې نه ورځي. تاسې دا تربیت کمزوری که نه تربیت مدرسو کې تعلیم شته خو تربیت نشته. مدرسو کې دا موږ نه ښیو چې چا ته تیزه خبره وکړه یا ته صبر کوه تحمل او برداشت خبرې نه کوو. به طالبانو نه د سوډا واټر بوتل جوړ کړو بس چې سره کولو شي پرش شو کی پرش شو پرش دا سیده کنه ده. طالبانو له ویل پکار دی چې تحمل پکار دی برداشت پکار دی. اخو عوام دی او طالب او مولا خو عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث مل علماء ورثه الانبیاء. پیغمبر میراث متحمل تا پیغمبر میراث دې پسر دی. پیغمبر ته خلکو تکلیفونه رسول د بس کول یو کنځلې بدل کې به لس کولې کنه صبر وک. نو موږ له صبر پکار دی. پیغمبري اخلاق پکار دي. چا یو خبره وکړه خیر دی بد نه پوهیږي نو د سره بد سوي او ته ورته دعاګانې کوي خدای دته هدایت وکړي د اصلاح کی. فایز الذی بینک و بینه کانه ولی حمیم. دا بد دسی دوست شي چې سر بدر باندې قربان دی. تاسې په خبره پوه شئ که پوه صبر ډېر بهترین چیز دی. نو دې کې وایي ترغیب الی التخلق باخلاق الله. څلورم بحث مطابقت د حدیث. په دې روایت کې د الله تعالی د صفات کمالیه او بیان د چې زمونږ معتقدات ایمانیه دي او وضع د کتاب الایمان هم دې دپاره شوی. پینزم بازحل د مفردات. ما احدن ما په معنا د لیس سره احدن داغه اسم د مرفوع. اسبرا دای خبر ده او علا اذن د اسبرا سیلا ده او اذن موصوف ده او یسمعه دای صفت ده او من الله د اسبرا پورې متعلق ده. الکه په ترکیب پوه شي ما احدن اصبر على اذن يسمعه من الله. نشته ایس څوک ډیر صبر کون کې پاغت تکلیف چې اورید الله نا. من الله دا د اصبر پورې متعلق ده او يسمعه دا صفت د آزاد او علی اذن دام څه ده سلا دا چا د اصبره. پوی نشي په دې ترکیب پوی شي. احدن اسم د ماش ما په معنا د لیس. لیس احدن اصبر علی اذن يسمعه من الله. څنګه صبر کوي
یدعونا دا مخففم ویلی شي او مشددم که مخفف شي د الله د پاره د ولد دعوه کوي او که مشدد شي معنا به داسې چې الله ته نسبت د ولد کوي او دا جمله مستانفه د واو پکې ذکر نه کا خدای څنګه صبر کوي یدعون له الولد دوی خدای د پاره ولد ثابتای ثم يعافيهم بیا خدای دوی ته صحت هم ورکوي و يرزقهم رزقا ورکوي عزا مصدر ده د عزا یا عزا په معنا د موزی سره صفت ده د موصوف محذوفه دسی ده ما احد اصبر على كلام موزن هیڅوک نشتا ډیر صبر کوونکې په خبره ضرر رسونکې باندې چې اوري د الله نه نو عزا مصدر ده په معنا د موزی سره او بیا صفت چې د چا لپاره د کلامن د لپاره موصوف مقدره ده تاسو باندې به اعتراض وکي وشي چې خدای صبر کوونکی دی حدیث نه دا معلوم شو صبر خود زی اجسام کار دی خدای خود جسم نه پاک دی صبر ورته ته څنګه منسوب شي تاسو به جواب وکي د صبر معنا دا حفظ النفس علی ما تکره النفس ودلته د صبر مطلب څه دی چې مستحق عقوبت لپاره سزا مؤخر کوي د مستحق عذاب د پاره عذاب مؤخر کوي دا مطلب او صبر څه ته وي حبس النفس على ما تكره النفس نفس کله کول پاغه صبر چې د نفس بدیش صبر بیا درې قسمه ده یو صبر علی المصائب ده مصیبت په وخت کې صبر دیم صبر علی الطاعات ده عبادتونو باندې صبر دریم صبر عن المعاصی د ګناه نه ځان بندول دا صبر دوی خدای ته بچه ثابتای ثم يعافيهم بیا خدای دوی ته صحت ورکای دا د په مضرت شو مرض دی لري کوي ويرزقهم رزق ورکای دا جلب د منفعت یوازې دا نه چې ضرر